بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. سورة البقرة رکوع نمبر 4 آیت نمبر 36-37. دا شیطان الله جل شانه د جنت نا رويستلو روي شړلو او حضرت آدم علیه السلام او حوا بیته او فرمایل چې دی جنت کې ګرځې کم خوا چې تاسو ګرځېدل غواړې او کم خاتل غواړې نوځه او چې څه خوړل غواړې هغه خورې. یو خاص ونه ورته یاد کړه چې بس دې ته منځدې کېږي د نږدې کېدو نه منع وکړله د دې دپاره که تاسو ورنږدې شئ نو د دې نه به خوراک ته زړه وشي او خوراک د دې ستاسو دپاره منع دی. اوس دا ابلیس او دا شیطان چې د جنت نه راووتلو نو د ده خو د آدم علیه السلام سره د اغیر وزنا بغض او حسد پیدا شویو په کوم ورځ چې الله جل شانه فرشتو ته او فرمایل چې زه په ځمکه کې خپل خلیفه او انسان پیدا کو او بیا چې کله الله جل شانه فرشتو ته وی چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو دی بیا د حسد نورم زیات شو چې اول خو خلافت ورکولو نائب جوړولو اوس ورته لا فرشتو ته الله وی چې سجده م ورته وکړي دویمه مرتبه حاصله کړه نو د دغه حسد نورم زیات شو او بیا چې الله د جنت نه راوشړلو نو حسد یې د 3 درجو یو درجه نورم زیات شو چې د لاسه د جنت نه وتم او الله راوشړلم نو پدې تکل کیو چې اوس د آدم او د حوا بیرانه پدې جنت کې پاتې نشي زه د دوی د لاسه د جنت نه راوځي منو دوی به منه پکې نه پاتې کېږي دوی به م راوباسم نو په دې تکل کې نو آدم علیه السلام او حوا بیل راغی او حضرت آدم علیه السلام ته وایي چې ای آدمه تا ته زه یو داسې اونه ښیمه که ته د دې ونې نه خوراک وکړي نو همیشه دپاره به په دې جنت کې اوسېږي بیا به تې وځي نه. نو حضرت آدم بابا ورته وایي وښایه راته که نه څوک دا غواړي چې زه د جنت ته ننوځم او بیا دې تېوځم همیشه پکې اوسېدل غواړي نو په جنت کې ورته اقا خاص ونه چې کومې نه الله حضرت آدم منع کړي هغه اونې ورته یاده کړه چې دا د دې ونې نه خوراک وکړه دا د ابلیس آدم علیه السلام ته وایي. نو حضرت آدم علیه السلام ورته وایي چې عزازیله دې نه خو الله زه منې کړې یم چې دې ته مه نږدې کېږه نو ویده ورته بهانه وکړله چې هغه الله ته د کومې ونه نه منې کړې هغه خو هغه ځای کې هغه بله ونه ده دې نه خو یې نه منې کړې دا ونه هم د هغې ونې په شانتې وه خو الله خو تا ته وي چې دقې ونې ته مه نږدې کېږه دقه ونه خو هغه ځای کې ده دا خو بله ده دې نه ته نه منې کړې نو په دې یې حضرت آدم تیر باسلو او قرآن کې الله وی قسم یې ورته وخوړلو وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. ابلیس آدم بابا ته قسم وخوړو چې زما دې قسم وي چې زه ستاسو خیر خوایم او تاسو ته د خیر لاره ښیمه. نو حضرت آدم اولنی انسان او بیا پیغمبر او بیا معصومه او بیا ورته ابلیس د الله په ذات باندې قسم خوري نو د هغې په خیال او ګمان کې هم دا خبره نه شو راتلی چې د الله په ذات باندې به څوک په دروغه ماته قسم خوري او ده ورته د ځان نه زبرګ او عاجز یې ورته جوړ کو. نو آدم بابا په یقین وکړو او د ونې نه خوراک وکړو او یو بانې ورته په دې طریقې سره موکړه چې دا الله ته منې کړې وي نو هغه خو ته نوي جنت ته راغلی وي
نو نوی نوی راتګ دی نو هغه وخت کې ستا دپاره د دې ونې خوراک نقصاني و اوس خو تا ډېر وخت تېر کو اوس تکړه شوي اوس دا زغملی شي برداشت کولی شي لکه ماشوم چې اول پیدا شي که نه نو مور وله پی ورکوي بیا چې لږ نور لږ د 4-5 میاشتو شي نو داسې نرم نرم کیر ورته شروع کي بیا چې داسې د 1 کال شي نو پسته پسته ډوډۍ ورته شروع کي غوښه بیا هم نه ورکوي نو چې غاښونه روخیږي او داسې د 1 کال 2 کال نه وروړي نو بیا غوښه او هر قسمه خوراک ورکوي نو دقی طریقې سره آدم بابا دوکه کو چې دا خو ته نوی نوی جنت ته راغلی وي او نوی نوی وجود دی نو کمزورې وي زغملی دی نه شو او اوس خو ماشاءالله تکړه شوي اوس د وجود طاقت کې دی اوس یې زغملی شي او قسم یې ورته وخوړو چې زه ستا خیر خوا یم نو آدم بابا خوراک وکړو نو چې څنګه حضرت آدم علیه السلام خوراک وکړو او حوا به هم د هغې خاص ونې نه خوراک وکړو نو دوی جنتي لباس اچولی یکدم هغه جنتی لباس د وجود نه لرې شو او دوی بې لباسه شول آدم بابا او حوا ابه دوی په خپل منځ کې ښځه او خاوند او د ښځې او د خاوند د یو بل نه ستر نشته دی نو که دوی د یو بل په وړاندې بې لباسه شو یو بل یې ولیدل نو په دې کې څه حرج او څه ګناه نشته څه بدي پکې نشته لیکن بیا د حوا ابه او د آدم علیه السلام کې دومره حیا وه چې یکدم هغوی د جنت د ونو پاڼې راواغېستلې او هغې د ځان نه تو کړې په هغې باندې خپل ستر عورت پټ کړلو او یکدم د الله د طرف نه آواز وشو چې ای آدمه تا ته ما نو ویلي چې د دې خاص ونې نه خوراک مه کوه تا ولې د دې نه خوراک وکړو د شیطان حضرت آدم او حوا ابه وښویول تیر یې باسل خطا یې کړل سوال دا پیدا کیږي چې استاد جی دا شیطان خو الله د جنت نه راویستی و که نه نو بیا آدم بابا او حوا بیا خو په جنت کې دننه و دوی خو یې راشړلي و پرون درس کې تا وی چې الله ورته وی چې فخرج انک رجیم وځه چخې شه ته رټلې شوې نو بیا آدم بابا او حوا به یې څنګه دوکه کړل دا خبرې ورته څنګه ورسوله نو د دې یو جواب دا دی چې الله جل شانه ورته داسې ارشاد وفرمایل چې فخرج وځه یعنی دا هغه د چې په جنت کې کومه مرتبه وه کم اعزاز و کم مقام یو هغه منزل او مرتبه یې واغېستله او سو داسې ډارې کې بس جنت نه ونه ویستلو چې بس د کورسۍ نه یې هم راوغورځوه ورته وي چې بس وځه جنت نه هغه مرتبه او منزل یې ورله ختم کو او څو ورځې پورې جنت ته تګ راتګ بیا هم کېدو د دې مثال داسې دی لکه یو سړی وي او په سرکاري غټه کورسۍ او عهده باندې وي که نه باچا وي یا وزیر وي یا مشیر وي او دی معزوله شي د هغه کورسۍ نه سرکار یې د کورسۍ نه لرې کي نو چې څنګه یې لرې کي بس ډایرکټ هر څه ورپشا کي چې ځه بیا دې دفتر ته رانه شي نه هغه د هغه کورسۍ نه لرې شي هغه عهده ترې واخیستې شي خو د هغې باوجود هم هغه افتنې ما هغه دفتر ته ځي راځي هغه خپل ضروریات چې کوم خپل هر سره غونډوي او خپل ډیپټي چې د هغه په ځای کوم کس راغلی هغه ته حواله کوي دقسې د ابلیس هم الله د جنت نه د دغه مرتبه ختمه کړې وه لیکن عام تګ راتګ یې یو څو ورځې نو حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات وشو او دا خبرې ورته وکړي او په دې طریقې سره دوکه کړو یو جواب ده دویم جواب علماو دا کړی دی چې د ابلیس ته الله یو طاقت ورکړی دی د جناتو نه دی که نه دی خپل تصرف د لرې نه کوي د لرې نه زړه ته خبره ورچولی شي او وسوسه ورچولی شي لکه څنګه فرشته د انسان د زړه ته د خیر خبره د لرې نه ورچولی شي دقسې دا ابلیس د شر دا خبره او دا وسوسه د بنده زړه ته د لرې نه ورچولی شي او د دې مثال داسې دی لکه نن سبا د ټیکنالوژي دور دی که نه تا به موټر هغه ځای کې دی را په غاړه ودرولي ریموټ به یې دلته په لاس کې نیولي او چې د کوره راوځي بټن به وخي تو 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 ګاډی هرنو وخي دروازې درته کولو شي صیبه دا ریموټ د دې ځای نه هغه خپل اثرات هغه ګاډي له ورسول صیبه دقسې دله الله دا طاقت ورکړی دی نو دی و د جنت نه بهر خو هغه خپل تصرف یې وکړو او خپل خبرې آدم علیه السلام ته وررسولې ده او د دې یو صورت دام کیدی شي چې آدم بابا دننه و دی بهر و او په اشارو کې ورته خبرې کړي دي او دا خپله خبره ور رسولې ده او د دې مثال داسې دی که نه لکه یو سکول دی د لارې په دې سر باندې او د سکول د کلاس کړکۍ بار لارې طرف ته دي
او یو الګ په کلاس کې رواني وکړي نو استاد یې ووخي او د سکول نه بار وشړي اوځه بار نو دی چې بار لارې ته وځي نو هغه کړکۍ طرف نه بار ولاړ وي نو دننه کلاس کې هلکان ناست دي دی بار په لار کې دی او کلاس کې دننه یو هلک دی کړکۍ ته مخامخ ناست دی دی د هغه ځای نه په سترګو هم ورته اشارې کوي په لاس هم ورته اشارې کوي استاد په کلاس کې ولاړ دی سبق ښي او هغه هلک ده ته ګوري راګوري ده سره خبرې کوي او په خندا شي ناګانه کې نو استاد چې ورپسې شاته وګوري نو راشي نو یو څو ته توړې تې وباسي هلکه ولې خاندې نو دی اوس داسې ویلي هم نه شي چې هغه بار کم ولاړ دی هغه وخاندولمه اوس دا هلک بار ولاړ دی خو دنې په کلاس کې استاد باندې هلک وډبو ابلیس دقه چل کړی و دی د جنت نه بهر و خو آدم علیه السلام یې په جنت کې دننه الله یې ترې ناراضه کو هغه خطا یې پې وکړله صیبه او یو قول دا هم دی چې دی ابلیس خپل شکل بدل کو او په بدل شکل کې ورغلی دی او آدم علیه السلام یې خطا کړی دی ځکه چې دی خو د جناتو نه دی او د جناتو تعریف دا دی هو جسم ناری یتشکل باشکال مختلفه چې دا جنات یو داسې جسم دی چې پیدا شوی دی د اور نه او مختلف قسمه شکل اختیارول شي او مختلفو شکلونو کې راتلی شي او باقی دا خبره چې دا عوام کوي چې یاره بس د تاوس په وزرو کې پټ شو دننه ورغی او د مار په مرۍ کې په خوله کې پټ شو دننه او جنت ته درنه ورغی او د بطخ په خپو پسې ونښتو وغیره دا ټول چې کوم دی د کتاب البطن د دې عوامو د خېټې خبرې دي دغه صحیح اقوال نه دي داسې قسمه خبرو نه ځان ساتل پکار دي صیبه نو حضرت آدم او حوا ابینا چې خطا وشوله او دا ونه دوی وخوړله بې لباسه شول د الله د طرف نه فورا حکم راغی دا خبر الله دې آیت کې ذکر کړی دا فازلهما الشیطان دا دوانه اوخویول شیطان لغزش یې ورکو لغزش د ازل معنی د لغزش خطا کېدل لغزش مطلب دا کنه چې یو سړی یو کار وکي سم کار کول غواړي او اوشي تېنه خطا کار یو کار صحیح کول غواړي او داغه نه خطا کار وشي او چې خطا دې وشي فورا ستومانه شي راواپس شي په هغه خپله غلطۍ باندې بیا قایم او کلک ودرېږي نه لکه موسی علیه السلام چې قبطي له سوک ورکو که نه تفسیر کې به راشي مخکې نو ادب ښودل یې ورته مقصد و وجل یې مقصد نو خو په هغه سوک باندې هغه توت ته توری شو صیبه مړ شو نو د حضرت موسی د وجلو اراده نه وه ادب ښودل یې مقصد و او د ادب دپاره چاله سوک سپېړه ورکول جایز دي نو د یو جایز او د صحیح کار اراده یې وکړله او خطا کار تېنه وشو د دې مثال داسې لکه یو سړی په لار روان دی که نه او په لاره باندې ده ته په نظر باندې سره راغلل یو پنجه یا یو څه شی ورته په نظر راغی او دی هغې پسې داسې ورټیټ شي نو چې څنګه ورټیټ شي نو خپې وښویږي او دی سره د لاندې راپروزي راغورځېږي اوس چې دی راپرېوتو د ده د راغورځېدو اراده وه د ده خو د ټیټېدو اراده وه که نه بې اختیاره راغورځېدو او چې راغورځېدو نو د راغورځېدو نه فورا بعد بیا ودرېږي که نه ودرېږي که نه بس هغه لار کې سملي بس راغورځېدم اوس نه پاسم دلته به پروت یم لار کې خو بیا هغسې سملي نه دی فورا راپاسي دقې ته ویلې کېږي لغزش او دې ته ویلې کېږي اضلال فازلهما نو حضرت آدم بابا د ونې نه خوراک وکړو د الله نافرماني غرض او مقصد نه و چې زه الله خفه کومه او د الله د خفه کېدو په مقصد باندې شیطان تیر باسله وغوي تیر وتل اجتهادي خطا تېنه وشوه او مجتهد نه چې اجتهادي خطا وشي نو په هغې باندې هم هغه ته یو اجر میلاویږي په هغې پکړ نه وي او قرآن کې الله ښکاره اعلان کړی دی فنسي آدم د آدم نه ایره وشوه هغه خبره تېنه ایره شوه چې الله خو زه د دې نه منې کړې ما او ابلیس تیر باسلو خطا یې کړل او په خطا باندې بنده ګناهګار نه دی یاد ساته که سوال پیدا شي چې حضرت آدم خدا الله پیغمبر دی او بیا هم تېنه دومره غلط کار وشو دا ولې د الله نافرماني تېنه وشوه نو دا خطا ده ایره ده او په خطا او په ایره پکړ نشته لکه ستا روجه وي او تا نه روجه ایره ده او خوراک دې وکړو صیبه یا دې یو ګیلاس اوبه ور واړولې او وروسته درته رایاد شو چې ښی زما خو روجه وه نو په ایره دې خوراک څښاک وکړو نه ګناهګار او نه دې روجه ماته شوه او یو خطا وي لکه تا ته روجه یاده ده چارندام کې یا لامبې او ناګانه کې دې اوبه تېرې شوې نو د اوبو تېرېدو یې اراده نه وه خولې کې دې اوبه اچولې خوله دې کنګالوله اوبه بې اختیاره تېرې شوې صیبه
دا خطا ده په دې باندې روژه خو ماته شوه خو بنده پې ګناهګار نه دی. دقسې آدم علیه السلام هم د الله د خفه کولو او د الله د نافرمانۍ اراده نه وه کړې، نو هغوی چې هغه خوراک وکړو او هغه خطا ترې نه شوه نو الله تعالی پې ناراضه شو. سوال لا پیدا کېږي چې استاد جي ته وایې چې آدم نه خطا وشوه ګناه ترې ونه شوه د الله د خفګان اراده یې نه وه کړې نو بیا الله خفه ولې شو دا دونه سزا یې ولې ورکړه دا د جنت نه یې راوویستل ولې او دنیا ته یې راولېږل ولې؟ وی د دې جواب دا دی چې عربی کې یو متل مقوله ده حسنات الابرار سیئات المقربین. عام خلک او عام نیکان چې یو کار کوي د هغوی په حق کې به یو کار جایز وي لیکن عمدغه کار به د الله تعالی د نیکانو د زبرګانو په حق کې ناجایز وي د هغوی دپاره به بد ګڼلی کېږي. نو آدم خو د الله پیغمبر و دا کار که یو عام بنده کړی نو د هغه دپاره به دا دومره بدي نه ګرځېده. آدم علیه السلام خو د الله پیغمبر او د الله نږدې بنده نو د هغوی دپاره هغه وړه غلطي هغه ډېره لویه حساب شوله. فازلهم الشیطان نو شیطان اخویول دا دواړه عنها په سبب د دغه ونې په سبب د دغه ونې د خوراک فاخرجهما نو روي ویستل دا دواړه مما د هغه نعمتونو نه او د هغه لذتونو نه کانا فیه چې دوی پکې وو. وقلنا اهبطوا الله وایي مونږ حکم وکړو اهبطوا کوشئ تاسو بعضکم لبعض عدو په تاسو کې به بعضې د نورو بعضو دپاره دشمنان وي ستاسو بعضې به د بعضو دپاره دشمنان وي. څه مطلب؟ بعضې د بعضو نه مراد دا دی چې بعضې جنات به د بعضې انسانانو دشمنان وي لکه دا شیطانان د انسانانو دشمنان دي که نه دي یو او بعضکم لبعض دویم مطلب دا دی ستاسو انسانان به بعضې د بعضو دشمنان وي لکه کافر به د مسلمان دشمن وي صحبه د کافرانو د مسلمانانو به په خپل منځ کې دشمني وي. استاد جي دا د مسلمانانو چې په خپل منځ کې انګته وي لکه اوس د افغانستان او پاکستان ولې نښتې دي ایسه بیسه خدای خبر چې څه مقصد دی خو خبره نه په بل طرف ځي یا دوه قبیلې وي دوه وروڼه وي دوه خاندان وي او په خپل منځ کې سره مسلمانان نښتې وي دغه دشمني ترې نه ده مراد دغه ناجایز ده حرام ده. مسلمان باندې د مسلمان وینه تویول چورلټ حرام دي صحبه. مسلمان به په خپل منځ کې قطع رحمي نه کوي صله رحمي به کوي روغه جوړه به راولي دشمني به نه ساتي. تر دې پورې حدیث مبارک کې دام راغلی دي که یو مسلمان د بل مسلمان نه په ناحقه باندې د 3 ورځو نه زیاتې خبرې بند کړلې او په داسې حال کې دله مرګ راغی ډایرکټ په جهنم ته ځي. اوس ته چې صرف خبرې بند کړې دومره غټه سزا ده نو چې دشمني دې د ورور سره او د تره تربور سره اچولي نو بیا به دې څه سزا وي. او دا ناپوهه خلک کلونه په دشمنی او تربګنۍ او بغضونه حسدونه په زړونو کې ساتي نو دا کار به نه کوې. بعضکم لبعض عدو د کافر او د مسلمان دشمنی ته نه مراد ده یا د انسان او د شیطان دشمنی ته نه مراد ده. ولکم فی الارض مستقر او وی به ستاسو دپاره په ځمکه کې مستقر ځای د اوسېدو دې ځمکه کې به لږ اوسېږې دا ځمکه ستاسو د اوسېدو ځای دی. ومتاع او فایده به وي سامان د فایدې حاصلول به وي الی حین لږې مودې پورې. آدم علیه السلام تاسو ته ما بیګه وي چې جنت دپاره خو الله نو پیدا کړی که نه د ځمکې دپاره خلیفه جوړولو نو اوس جنت ته چې داخل کو نعمتونو ته نو داسې غیوته نه شو ویلی چې زه به سوزده که نه نو د هغې دپاره بانه هغه بانه دا جوړه شوه چې د یو ونې نه منې کو آدم علیه السلام خوراک وکړو دغې بانه شوه الله د جنت نه راوویستل او ځمکې تېرول. دا وقلنا اهبطو چې ذکر شوي دي مونږ حکم وکړو چې کوشئ تاسو دا اهبطو به طور سزا ذکر شوي دي چې سزا ستاسو دا چې بس اوس دی جنت نه وځئ دنیا ته ځئ او دنیا کې به تاسو وخت تېروئ څه وخته پورې فایده به حاصله کړئ او بیا به واپس راځئ. استاد جي الله دی جنت ته بوتلو ست او راويستو یې ست خو بس هم دی دنیا کې پیدا کو دی دنیا کې به وکنه سوال پیدا شو نو جواب دادی چې نه دا آدم او د آدم علیه السلام چې څومره اولادي تر ورځې د قیامت پورې په دې کې منون کې خلکو دپاره الله جنت او نعمتونه تیار کړي دي په آخرت کې. اوس حضرت آدم علیه السلام اولنی انسانو دی دپاره دی جنت ته بوتلو چې دی په خپلو سترګو دغه نعمتونه وویني په خپلو غوږونو دغه نعمتونه اوازونه واوري په خپله ژبه باندې محسوس کړي
نو چې د کامل او مکمل یقین پیدا شي په سترګو لیدلو باندې چې د یو څیز کوم یقین پیدا کیږي هغه په اورېدو باندې نه پیدا کیږي نو مشاهده پې کوله چې بیا ووینه او بیا دنیا ته لاړ شه خپل بچو ته دې وایه چې دغه منزل دی او د دغه منزل د حاصلولو کوشش به کوې دې دپاره الله تعالی د جنت دا چکر ورکو نو بیا آدم علیه السلام الله راکوز کو او حوا به هم راکوزه کړه دواړه سره جدا کړل آدم علیه السلام د سریلنکا یادیږي په دې کې یو ځای دی سراندیپ او په سراندیپ کې بیا یو خاص مقام دی نود ورته ویل کېږي د غره د پاسه یو اوار ځای دی د دغه نود علاقه کې په دغه اوار د غره د پاسه چې دا اوار ځای دی په دغه اوار ځای باندې حضرت آدم علیه السلام دلته د هندوستان په خوره راکوز شوی دی او حوا به الله په عربستان کې په جده کې د جدي په میدان باندې راکوزه کړه دا جدتون په عربی کې نیا ته وایي جد النکو جدتون نیا نو د جدي تم جده ځکه وایي چې دلته زموږ نیا به راکوز شوي د سیبه حضرت آدم علیه السلام دلته راکوز کو او حوا به هلته دواړه د یو بل نه سره جدا شو نو آدم علیه السلام ځان نه جړېدو او حوا به ځان نه جړېده څومره وجړل وی 300 کاله وجړل سیبه 300 کاله وجړل چې یا الله دا مانه څه خطا وشوه او په ژبه یې څه ویلي نه شو زړه کې به یې غم کولو او د زړه نه به یې درد کولو چې دا ما په دې خولې باندې ځکه څه نه وي چې هسې نه هغه یو خبره مې کړې وه هغه خوراک مې وکړو الله رانه خفه شو هسې نه چې په ژبه مې د خولې نه بل څه داسې خبره وشي چې الله رانه نور خفه نه شي نو په دې زړه کې به جړل او جړل به وی تر 300 کالو پورې آدم علیه السلام د حیا د وجې نه آسمان ته نه دي کتلی د الله نه به حیا کوله او زه ته مسلمانه سیبه دې خوا ګناه وکړو دې خوا د ګناه د پاسه بله ګناه د پاسه بله اړو حیا هم نه راځي سیبه د دې زمانې د دې بعضو خلکو حضرت آدم علیه السلام ته الله تعالی دې زړه ته یو څو کلمات ور واچول د توبې چل یې ورته ښودو چې زما بنده ما نه په دې طریقې سره توبه وباسه وغواړه نو بس ما په دې کوم لکه ماشوم په کور کې رواني وکړي که نه او پلار یې رونیسي وخي یې او درب اوس ماشوم له خو چر نه ورځي چې زه ځان څنګه خلاص کړم نو پلار ورته وایي شابه ووایه چې توبه مې د بیا به نه کوم ووایه وخي یم او چلم ورته ښي وخي یم او چلم نو ماشوم وایي بابا توبه مې د بیا به نه کوم توبه مې د دغه حضرت آدم علیه السلام ته الله عارضه لږه غوندې کې سزا ورکړله او ورسره د توبې چلم ورته وښودو آدم علیه السلام نه الله لږ غوندې کې خفه شوي د ابوجهل نه چې څنګه خفه و داسې ته ګورې نو خفه ښه د ابوجهل نه خفه هغه ته د توبې چل نه دي ښودلي آدم علیه السلام نه لږ غوندې کې خفګان یو او د توبې چل یې ور وښودو جمهور مفسرین فرمایي چې حضرت آدم علیه السلام او حوا به توبه د 8مې سپارې یو آیت دی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الله مونږ په خپل ځان باندې زیاتې کړې دي د ځان سره نه انصافي کړې ده او یا الله که تا راله بخښنه ونه کړله تا را باندې رحم ونه کړو مونږ به د تاوانیان نه شو نو جمهور مفسرین حضرات فرمایي چې آدم علیه السلام په دې کلماتو باندې توبه وویستله الله یې توبه قبوله کړه او حضرت مجاهد رحمت الله علیه یو لوی مفسر دی هغې وایي چې حضرت آدم علیه السلام په دې الفاظو توبه ویستې وه اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی انك خیر الغافرین اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك رب انی ظلمت نفسی فارحمنی انك انت خیر الراحمین وی په دې کلماتو سره توبه ویستله اللهم لا اله الا انت یا الله ستانه ما سوا بل څوک د عبادت لایق نشته سبحانك پاکی د تعالی را وبحمدك سرستا د حمد او د ثنا رب انی ظلمت نفسی یا الله ما په خپل ځان زیاتې کړې دي فاغفر لي تم بخنو کا انك خیر الغافرین تب بهترین بخنه کون کی ذاتی او د دویمه کې ورسره بیا داسې دي فرحمنی انك خیر الراحمین یا الله په ما رحم وکړه تب بهترین رحم کون کی ذاتی او د حضرت عمر
عمر رضی الله تعالی عنہ حدیث مبارک دی یو وګد حدیث دی تفسیر قرطبی کې مشتا تفسیر روح المعانی کې شتا مستدرک د حاکم کې دا حدیث مبارک موجود دی اغي وی چې حضرت آدم علیه السلام داسې آسمان طرف ته وکتل او وی الله نے سوال کو اللهم اغفر لي بحق محمد صلی الله علیه وسلم یا الله ماتا د محمد صلی الله علیه وسلم په وسیله او په خاطر باندې بخنه وکا دا وګد حدیث دی نو سوال پیدا کیږي چې حضرت آدم علیه السلام ته د حضور پاک څنګه پته ولګیدا نو د دې دوه جواب دي یو دا چې په نکاح کې وته ویل نو چې په محمد آخر زمان باندې درود وایا دویم دا چې وی آدم علیه السلام وی چې ما په عرش باندې یو کلمه ولیدله او کلمه داسې لیکل شوی لا اله الا الله محمد رسول الله نو وی ما ته پته ولګیدا چې الله د خپل عرش په تخته باندې د خپل نوم سره د چا نوم لیکل دي معلومیږي داسې چې الله تعالی ته د دنیا زیات محبوب څوک نشته نو وی ځکه د محمد صلی الله علیه وسلم په وسیله او په خاطر باندې دعا وغوښتله او الله دعا قبول کړه او په دغه حدیث کې دا الفاظ هم دي چې الله دعا قبول کړله او آدم علیه السلام ته الله دام او فرمایل چې آدم که محمد مینه پیدا کولی تب مم نوی پیدا کړي او دا جهانونه به مم نو پیدا کړي یعنی دا ټول جهانونه که پیدا دي د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خاطر او د وسیلې پیدا دي نو مسلمانه چې ګناه خطا د نوشي کنه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په وسیله او په خاطر باندې دعاګانې غواړه د آدم بابا سنت دي دعاګانې به الله قبلې فازلهما الشیطان نو بس اخوی ولدی دوانو لرا شیطان فازلهما الشیطان نو بس خطا کړل دی دوانو لرا شیطان فازلهما الشیطان نو بس لغزش ورکو دی دوانو تا شیطان عنها په سبب د دغاونی فاخرجهما نروی وستل دا دوانا مما د هغه نعمتونو کانا فيه چې وو دا دوانا په هغه کې وقلنا او ویل مونږه اهبطوا کوشه تاسو چرتا زمکی تا بعضکم لبعض وی بستاسو بعضی د نور بعضو د پارا عدو دشمنان ولکم فی الارض او وی بستاسو د پارا پزمکا کی مستقر زید اسیدو ٹھکانه د اسیدو ومتاع او لگ فید بوی الہین ومتاع او سامان د فیدی حاصلولو بوی الہین لگی مدی پوری فتلقى آدم پس دکړل آدم علیه السلام تلقا دی ته ویل کی کنه یو انسان د زړه د جذبې او په شوق باندې یو سیز دکی نو حضرت آدم شوق ودا چې یا الله ذات رتوبه چلو خای توبه څنګه وباسما فتلقى آدم پس دکړل آدم علیه السلام د زړه په شوق سره من ربه د خپل ربنا کلمات یوسو کلمې یوسو خبره تاب علیه نو بس الله تعالی توبه قبول کړه په دغه کلماتو باندې د آدم علیه السلام دا تاب لفظ یو داسې ټکی دی کنه چې کله د دې نسبت بنده طرف ته شي نو بیا معنوي توبه کول توبه تا و با د دې تا مطلب دی چې په تیر شوي عمر کې د چانه یو خطا شوي نو پاغي باندې خپېمانه شي تا تیر شوي عمر کې ګناه باندې خپېمانه کېدل و وقت موجوده کې دا ګناه پرې ښودل او باقی مانده ژوند کې د دې ګناه نه کولو کلکه اراده کول بس دقه توبه ده چې په ګناه په تیر شوي وخت کې ګناه کړي د په هغې خپېمانه شي موجوده وخت کې پرېږدي او راتلونکي وخت کې نه کوي بس دقه توبه ده نو چې بنده ته نسبت وشي نو بیا به مطلب دا وي چې خطا وشوله په هغې خپېمانه شو موجوده وخت کې نه کوي او راتلونکي وخت کې د نه کولو کلکه اراده وکړي او د تا به نسبت چې الله طرف ته وشي نو بیا به معنی ده وي رجوع د رحمت کول آدم علیه السلام توبه ویستله او الله پې رجوع د رحمت وکړله یعنی توبه قبول کړله فتاب علیه پس الله تعالی رجوع د رحمت وکړله علیه په آدم علیه السلام باندې انه بشکا هو دغه الله تعالی التواب توبه قبلون کی ذات تی الرحیم رحم کون کی ذات تی
सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।